بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني عما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري پرون منګه وله صفات ندا الله تعالی د پاره چې کوم صفات ثبوتیه دي داغه شروع کړي وا اول منګه دا ویلو چې وله دل کې وله صفات کې جار مجرور مقدم شوی دی اجار مجرور دا تقدیم تقاضا تخصیص کوي دې وجه مطلب دا شو چې وله صفات د دې الله پاک د لپاره مخصوص صفات ثابت دي یعنی یو خو د منګه دا څنګه چې د مخلوق د لپاره صفات د الله تعالی لپاره انم کې یو شان دي لیکن د دې صفاتو د الله تعالی د صفاتو سره هیڅ قسم تعلق نشته ده ځکه چې د الله تعالی صفات ازلی دي ثبوتی دي او د بنده صفات عارضی دي ازلی دي او حادث دي فوشوي دا څومره چې هم د بعض پکې بیا دا وایي د معتزله چیرې دا الله تعالی او دا صفات دا الله تعالی عین یې د ځوانه الفاظ مترادف دي او دا خبره غلطه ده دغه ځوانو کې دغه بدل نه او بعض معتزله دا وایي چیرې الله تعالی خو عالم دی خو علم ولا نشته قادر دی خو قدرت ولا نشته نو دا خبره دسنه ما کم یو څه مشتق وي هغه مشتق دا تقاضا کوي چې د دې لپاره د ماخذ اشتقاق دا لپاره ثابت وي لکه ظریف د نو ضرب ولوي ناصر د نو نصر بولوي سامع د نو سمع بولوي دا شان قادر د نو قدرت بولوي عالم د نو علم بولوي او کته دا صفه اسم مشتق منه خو ماخذ اشتقاق ولا نه منه دې خو دې مطلب شو چې دا سواد دی خو اسود دی خو سواد ولا نشته ابيض دی خو بیاض ولا نشته دا خبره غلطه ده بل نصوص په دې خبره باندې دلالت کوي چې الله تعالی لپاره صفات ثابت دي لکه ان الله علیم قدیر سمیع بصیر خبیر دا ټول دي بیا وی چې ما به نزاع زمنګا او د معتزله ما به نزاع یعنی زمنګا او دغه جګړه پسکې ده نو دا خبر کوي چې بعض کسان هغه وي چې دا کم علم چې د کیفیت نوم دی کم علم چې د ملکات نوم دی نو پدې کې زمونږ دا غو جګړه ده نو پدې کې دا خبره نشته ده چې دا کیفیت دا اعراض دي او اعراض دا ټول دي نه دا الله تعالی لپاره د مکه د پرې باندې تصریح شوی دی چې الله تعالی لپاره عارض نه ثابتو بلکې نزاع پدې خبره کوي چې څنګه لکه موږ یو کس تعلیم وایو نو مطلب دا چې د صفت علم د لپاره ثابت دی نو آیا او د سره قائم دی لیکن دا عرض او حدیث آیا د الله پاک د پروند د شان دی او کنه دغه شان دی نه دي فوجو نه فلسفه دین انکار کوي فلسفه وایي چې دا سوزونه چونکه اعتباری دي دا اضافي او اعتباری سوزونه دي پریشان سره چې دا ذات باری تعالی سره د دې معلوماتو تعلق راځي نو کدا ته الله تعالی پر ثابت کړي دا الله تعالی ذات په بیا حادث راځي نو خبر دي سینه ده چې محال او کته الله پاک د ذات پر ثابت دی دغه نیا خو بګوره د صفات پته عارض بني چې صفات عارض منل دا حادث ول الله پاک د پر حادث صرف الله پاک پورې نشي وځي کېږي او کله ته حدیث نه غني او ته قدیم غني ثابت غني نو بیا په تعدد د قدماو پر راځي او تعدد د قدماو خو ناروا نه نو موي تعدد د قدماو نه ناروا بلکې دلته کې په دې سره تعدد د قدماو نه تعدد د ذات د قدماو نه راځي بلکې دلته کې د صفات او تعدد راځي او صفات او تعدد د یو ذات لپاره دا څوک دا ممتنع نه دي ممتنع خو حال دي چې کله ذات ډیر وي او دلته کې ذات خدای الله تعالی یو دی او صفات ډیر دي نو په صفاتو په صفاتو په ډیروالي کې څه فرق نشته او بعضو په کې دا خبره کړې ده چې اشاعره د طرفنا معتزله او فلسفه او بل کتاب دار وایي چې هغه وایي کنه چې د صفات د الله تعالی د الله تعالی عین دي د الله تعالی سری عین دي نو کله د الله تعالی عین وې نو بیا خو پکار دا چې الله پاک ته حی الله پاک ته حیات الله پاک ته عالم الله پاک ته قادر الله پاک ته صانع ویل شوی حال دا چې تاسو بنل باندې دا هم جایز دي یعنی الله پاک ته دا ویل جایز دي واښو مې باندې او بل دا ویل شو چې ازلیت یعنی د الله تعالی را څومره صفات دي نه دا ازلی دي همیشه نه دي او همیشه به وي او کرامیه ځان د بار دا خبره کوي چې لکه کرامیه وایي چې الله تعالی د صفات دا حادث دي دا ازلی نه دي ځکه دا ازلی شي نو بیا به تعدد د قدما او جننده برازي تعدد د قدما او برازي لکه پوه شو مې باندې ها نو دا غي جواب ولهم ورکړه چې دا الله تعالی د ذات دا صفات چې کم دي نو دا د صفات او تعلقات دا حادث دي د صفات او تعلقات دا حادث دي او چې او تعلقات او حدوث دا صفات حدود دا دغه مستلزم دي چې ذات به يمكن دا به حادث دي هغه بلی باندې پوه شوي نن سبق قائمه بذاته قائمه بذاته مطلب دا دی
چې دا الله د مخ سره ده وله صفات ازلیه قائمه بذاته چې دا الله تعالی لپاره داسې صفات ثابت دي چې هغه ازلی دي او قائم بالذات دي. قائم بالذات مطلب دا دی چې لکه د څه څه نشته چې دا هغه لپاره چې دا سره قائم وي. لکه بیاض دا د کپړې لپاره صفت ده، نو دا بیاض یوازې نه بلکې دا د کپړې سره قائم وي. دا شان سواد د کپړې لپاره دا د کپړې سره یو ځای وي، د کپړې نه بغیر نه وي. نو معتزله دا خبره کوي، معتزله دا خبره کوي چې الله تعالی د لپاره صفت د تکلم خو ثابت ده، خدا تکلم د الله تعالی لپاره نه نه بلکې تکلم چې نه دا د جبرئیل علی السلام لپاره ثابت ده، یا دا تکلم چې نه دا قرآن مجید لپاره ثابت ده، یا د پیغمبر لپاره جنده ثابت ده. لکه پوه شو ویلی باندې یعنی دا معتزله د الله تعالی لپاره صفات خو مني او د الله تعالی د ذات پورې قائم نه مني، د الله تعالی د ذات پورې قائم نه مني. ها اوس په دې باندې هغه د چیرې مخه غوتاوي چې معتزله د الله تعالی لپاره صفات نه مني، او چې د صفات د الله تعالی عین ده، او دلته کې ته چیرې د الله تعالی لپاره صفت مني خو هغه صفت د الله تعالی لپاره مني بلکې هغه چې د الله تعالی صفت کلام دا د جبرئیل علیه السلام سره قائم دی، د الله تعالی د صفت کلام دا لوح محفوظ سره قائم دی، د الله تعالی لپاره صفت کلام خوشته او دغه صفت کلام دا د نبی علیه السلام سره متعلق دی. پوه شو نو مخکې دی چیرې معتزله صفات دا نه مني بلکې هغه چې صفات د الله تعالی عین دی، او دلته کوي چې صفات مني خو دا غیر د پاره مني، دا غیر د پاره مني. دا غي جواب دی چې خبره هم دقه ده چې لکه معتزله صفات د الله پاک د پاره نه ثابت دي، دلته چې کوم دي الله تعالی لپاره نه ثابت دي بلکې دوی چې دا صفات د غیر سره متعلق دي، نو د غیر سره خدای چا صفات نه متعلق کیږي، د غیر سره خدای چا صفات نه متعلق کیږي. لکه یو څه ته مشتق وي عالم، نو عالم هغه چاته چې چا کې د صفت علم موجود وي، دغه خونه نه کنه چې عالم ماته وي او علم په بل کې چا سره وي، متکلم ماته وي او خبر د بل چا سره وي، نو دا خبره ته دا محال ده د سړي شي کېده. لکه پوه شو بني معنی بیا ځان د پاره غو دا خبره کوي چې راکړه چته دا موصوف موږ د الله تعالی په علم سره موصوف کو، نو تعدد د قدما ورزي، تعدد د قدما ورزي، او تعدد د قدما چې راځي نو دا خلکا شرک ته لکه دی نسوارا د جنین د لکه په صفات د الله تعالی لپاره ثابت کړي دي، الله تعالی لپاره علم او خلق او وجود د الله تعالی لپاره ثابت کړي، نو بری باندې کافر ګرځېدلی دي. نو شاعر او ماتوریدی چې د الله تعالی لپاره صفات مني، نو باید صفاتو کې تغایر دی، تغایر دی هغه نه بدلیدل را بدلیدل هغه نه جدا کېدي شي حادث دي د صفات ټولو، نو بری باندې بدو څنګه مسلمانان ګرځي. داغي جواب ورکړي چې تعدد د ذوات او دا محل نه نه بلکې تعدد د ذوات د داسې ذوات قدیمو چې هغه متغایر وي دی ومنه، چې متغایر وي دی ومنه هغه محل دی. وګوره ورته قائمه بذاته دا چې دا د مکه سره متعلق دی، اصل کې دې ولو صفات ازلیه قائمه بذاته، دریا الله پاک د لپاره صفات ثابت دي، دا صفات چې هغه ازلی دي او قائم دي د خپل ذات په اعتبار سره. ضرورت وجه د ضرورت لري خبرنا انه لا معنى لصفه الشيء، چې نشته معنا د یو شی د صفت لپاره الا ما يقوم به، مگر هغه چې الله تعالی مگر هغه چې قائم به سره، یعنی د عرف په اعتبار سره او د لغت په اعتبار سره د یو شی صفت هغه شی ته و چې هغه د یو شی سره قائم وي. لکه بیاض د کپڑے صفت نه بل کپڑے سره قائم وي، دا شان د علم د الله تعالی صفت نه د الله تعالی سره قائم وي، او تکلم د الله تعالی صفت د الله تعالی سره قائم وي. لا کما یزعم المعتزله، معتزله او بشان دي نه چې معتزله سوي من انه متکلم بکلام، چې دا الله تعالی متکلم دی په داسې کلام سره، هو قائم بغیره، چې کلام چې دا قائم دی بغیر سره، یعنی الله تعالی هو متکلم دی او دا الله تعالی د تکلم دا قائم دی یا په جبرئیل علیه السلام پورې یا په نبی علیه السلام پورې یا په لوح محفوظ پورې. خو شو معنی یعنی د الله تعالی لپاره صفت دا او ثابتې تکلم ثابتې وای چې الله تعالی رضا سره نه قائم او بل چا سره قائم دی. لكن مرادهم ها ولكن زردو جواب ورکړي کنه چې لکه دا مخکې دا خبر وي چې الله تعالی د معتزله دا قول دی چې الله تعالی لپاره صفات نشته لري، بلکې د الله تعالی نه صفات در الله تعالی عین دي، د الله تعالی نه جدا نه دي، عین دي د الله تعالی. او دلته کې وی چې د الله تعالی لپاره د صفات مني او صفات قائم بالغیر مني، صفات څه مني؟ قائم بالغیر مني. نو دا خبره چې دا بداهتن چې نه دا
باطله ده دغه چې لکه مشتق اطلاق وي په هغه چا باندې کیږي چې چا لپاره د صفت اشتقاق ثابت وي دا چا لپاره صفت اشتقاق ثابت لکه بصیر هغه چا ته چا لپاره چې صفت بصر حاصل وي عالم هغه چا ته چا لپاره چې صفت علم حاصل وي ولكن مرادهم لكن مراد دي چې نفس د قول الكلام صفه له نفي کول دا الله تعالی نه دا کلام دي چې دا کلام صفت د الله لپاره لا اثبات كونه وان دا چې دا ثابتې د الله تعالی پر دا صفت چې قائم غیر قائم بذات ولما تمسكت المعتزله ودې نه ته معتزله دا خبره کوي چې معتزله د ځان لپاره په دلیل کې دا خبره پېښ کوي کنه چې دا الله تعالی صفات الله تعالی عین نشي چې صفات الله تعالی عین نشي او د الله تعالی نه غیر شي نو دا به تغیر به بغیر راځي او تغیر چې په کوم څه کې راځي نه هغه حادث وي او د الله تعالی سره حادث شي نه دا سګي نشي یو ځکه نو خامخا دا به مني چې صفات د الله تعالی قدیم دي چې صفات د الله تعالی قدیم مني نو تعدد د وجبه راغی او تعدد د وجبه غو ناروا ده لہذا موږ الله تعالی لپاره د دې جواب ورکړي مصنف چې د الله تعالی د صفات نه د الله تعالی عین دی او نه د الله تعالی غیر دی دې خبره جواب کوم خبره تفصیل کوم ولما تمسكت المعتزله او کله چې دلیل نیول معتزله بیان فی اثبات الصفات چې په ثابتولو د صفات کې ابطال التوحید راځي یعنی د توحید باطل دی الذي ولي لما انه موجوده قائمه ذکر چې صفات د الله تعالی موجود دی او قادم دي مغایره لذات الله تعالی د الله تعالی د ذات نه مغایر کړي حساب کې یعنی دې کله څنګه چې موږ چې الله تعالی ذات نه متغیر نه الله تعالی د ذات نه متغیر دی حسابه نو فیل د مقدم غیر الله تعالی نو لازم بشي د الله تعالی نه ما سوا د نور شذونو قدیم کېدل ان د صفات بتره الله تعالی لپاره هم قدیم بمنه د الله تعالی د ذات نه علاوه د نور شذونو قدیم واله براشي وتعدد القدماء او تعدد القدماء براشي د قدیم او واجب د ځانو مترادف دي بل تعدد الواجب لذاتی بلکې تعدد د واجب پر الله تعالی ذات على ما وقعت الاشاره اليه في كلام المتقدمين فبكلام المتقدمين وشاعروا كده خبر ده اشاره شوی ده والتصريح فيه في كلام المتاخرين او متاخرين پر کلام کې بدی کې تصریح شوی ده څه خبره ان ان واجب الوجود بذاته هو الله تعالى وصفاته چې واجب الوجود هغه د الله تعالی ذات او د الله تعالی صفات دي وقد كفرت النصارى باثبات ثلاثه من القدماء فما مال ثمانيه واكثر وې دا نصارا چې تاسو کافر ګرځولې دي نو دا د دې وجه نه کافر ګرځول شي دي چې د الله تعالی لپاره درې څه ثابت دي یعنی الله تعالی لپاره وجود ثابت دی د الله تعالی لپاره حیات ثابت دی د الله تعالی لپاره علم ثابت دی نو اے اشاعره او ماتوریدیو تاسو چې الله تعالی لپاره اتا یا د اتو نه زیات صفات ثابت وي نو تاسو څه کول چې تاسو مسلمانان پاتې شي چې کافر نه تاسو په سر کې کافر دي معتزله دا خبره کوي یعنی د الله تعالی لپاره دا صفات معتزله دا او شاعره دا اته صفات ثابت لکه الله تعالی لپاره اوس ورستو برازي حیات علم دی قدرت دی اراده دا سمع او بصر کلام او یو بریګ اختلاف د تکوین صفت تکوین نو دا الله تعالی لپاره ثابت دی نو معتزله وایي چې ګوره تاسو د الله تعالی لپاره صفات قدیمه صفات ثابت وي نو صفات په دوه قسم دي یا به حادث وي یا به ثابت وي که حادث وي نه الله تعالی لپاره حادث یو ځای کې دی نشي خو خامخا به ثابت مني هغه قدیم منی چې قدیم دی ومنو نو تعدد د قدما راغی او چې تعدد د قدما راغی نو بدی کو توحید باطل شو نو نسوارا چې د الله تعالی لپاره درې صفات ثابتای حیات ثابتای علم ثابتای او وجود ثابتای نو هغه ته کافر ګرځولې دي لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه نو استاد کسانو مبارک سقل چې کوم د الله تعالی لپاره ویا ته صفات ثابتای نو اشار الى الجواب بقوله نو مصنف رحمت الله علیه د معتزله ته جواب ته اشاره وکړه چې وهي لا هو ولا غیره چې دا صفات د الله تعالی نه الله تعالی ذات دي او نه د الله تعالی غیر دي وې لکه دا الله تعالی ذات خو ځکه نه دی کنه دا الله تعالی ذات خو ځکه چې الله تعالی جدا دی او صفات الله تعالی سری جدا دي او غیر دي ځکه نه دي چې غیر دي ته ویل کېږي چې هغه د غسیز نه انفکاک قبلي جداواله قبلي څه قبلي جداواله قبلي او دا صفات الله تعالی د ذات نه انفکاک نه قبلي جداواله نه قبلي نو دا د الله تعالی غیر هم نشو لکه پوه شئ نو صفات د الله نه د الله تعالی عین دی او نه د الله تعالی
غیر دي دې خبره ما مطلب پوه شوي د الله تعالی عین خو ځکه نه دی چې الله تعالی جدا دی او صفات جدا دي او غیر ځکه نه دی چې غیریت خو دې ته ویل کېږي چې هغه د یو انفکاک قبلې لکه زم دا جامع دا زما نه غیر دي ځکه جامع د انسان نه جدا کېږي کنه انفکاک قبلې ګیره د انسان نه غیر دغه انفکاک قبلې خو دې یو چې د الله پاک لپاره کوم صفات دي دا الله تعالی نه انفکاک نه قبلې پوه شوي به معنی او دا نصارا چې کافر ګرځېدلي دي نو هغه بل دا کنه چې تعدد د قدماو راځي نو تعدد د قدماو عام طور باندې نه ناروا بلکې تعدد د قدماو متغیره معنا چې یو بل نه جدا کیږي چې یو بل نه جدا کیږي نو الو بدا انسان چې نه په دې باندې کافر ګرځي الګه پوه شوي تعدد د قدماو محل نه بلکې تعدد د قدماو متغیره محل متغیره مطلب سره چې یو بل نه جدا کیږي د یو بل نه جدا کیږي نصارا چې کافر کړي نه دغه متغیره د وجنه چې هغه چې دا الله تعالی لول په دغه کې بیا حلول کړه د حضرت عیسی علی السلام د مرته او بیا حضرت عیسی علی السلام ته حلول کړه دي وګورئ اشاره الى الجواب بقوله اشاره کړی دا د دې جواب ته په خپل قول سره وهي لا هو ولا غيره چې صفات الله تعالی لا هو نه الله تعالی عین دي ولا غيره او نه الله تعالی نه غیر دي الګه پوه شوي يعني ان صفات الله تعالى يعني صفات الله تعالى ليست عين الذات دا عين ذات نه كما ذهبت اليه المعتزله لکه څنګه چې معتزله دا خبره کوي معتزله وایي چې صفات الله تعالی عین دي د سینه دا ولا غیر الذات او نه دا الله تعالی د ذات نه علاوه دي لکه څنګه چې دا مذهب د کرامیو دی لکه پوه شوي کرامیه وایي چې د الله تعالی لپاره دا ازلی نه دي حدیث دي ځکه که حدیث شو ازلی شول نو تعدد د قدماو براشي صبر شي فلا يلزم قدم الغير ان لازمي قدم د غیر ولا تكثر القدماء او نه تکثر د قدماو لکه پوه شو به معنی چې دا تعدد د قدماو محل نه بلکې تعدد د قدماو متغیره محل ده والنصارى وسوي دا خبره کوي کنه دي خبره نه جواب ده چې ته ویل کا صفات د زواد قدیم قدماء متغیره محلي نو معتزله او د نصارا او د متغیره قول نه کړه تصریح نه کړي نو تصریح نه کړي خدا او د اقوال نه دا معلومیږي چې دوی الله تعالی لپاره د وجود او علم دا پدای کې منی په حضرت عیسی علیه السلام دا امر او په الله تعالی کې برول قدس کې والنصارى ونصارى وان لم يصرحوا اگر چاو تصریح نه کړي بالقدماء المتغیره دي په قدماء متغیرو کې لكن لزمهم ذلك لیکن دا لازمي د اقوالنا لانهم اثبتوا الاقانيم ثلاثه ذکر دو درې اقانيم اقانيم د اقنوم جمله اصل ته ویل کېږي یوناني چې بیٹه کوي یا رومي چې بیٹه کوي چاغو درې اصول ثابتای اصل ثابتای چاسي شره التي هي الوجود والعلم والحياه چاغو وجود او علم او حیات ته او دی وجود ته نوم ورکړه وسموها الاب او دی وجود ته نوم ورکړه اب د عیسی علی السلام چې الله پاک ته والابن او دی دغه د علم ته نوم ورکړه د ایمان او حیات ته نوم ورکړه د روح القدس او هغه وزعمو هغه ګمان کوي ان اقنوم العلم قد انتقل الى بدن عيسى عليه السلام چې دا علم منتقل شوی دی عيسى عليه السلام ته فجوزوا الانفكاك والانتقال نو دو جائز وګڼو دا انفكاك جداول او انتقال فكانت ذوات متغيره نو دا ذوات متغيره شول الګه پوه شوي به باندې الګه به خبره باندې پوه شوي نو دا نصارا اگر چې دو دا تغایر حکم نه تسلیم نه کړي لیکن د دې د اقوال نه معلومیږي چې دو د الله تعالی لپاره انفكاك او جداول د قبلي لکه پوه شوي د الله تعالی صفات لپاره انفکاک قبل دوی چې د الله تعالی صفت د علم د حضرت عیسی علیه السلام ته منتقل شوی دی تغیر پکې راغلی دی د انفکاک پکې راغلی دی پوره ده دا اوس په دې باندې اعتراض جواب دی جواب سبب یې وایي قرآن نن سبق کې موږ دا خبره وکړله چې الله تعالی لپاره چې کوم صفات ثابت دي کنه نو دا ازلی هم دي او قائم بذاته دي د خپل ذات په اعتبار سره چې دا قائم دي معتزله هغه وایي چې هغه د الله تعالی لپاره صفات شته او دا صفات د بل چا لپاره ثابت دي یعنی الله لپاره صفات د تکلم شته او تکلم په حضرت جبرئیل علیه السلام کې یا په لوح محفوظ کې د نبی علیه السلام لپاره ثابت دي موږ دا خبره غلطه ده ځکه چې کم څه چې نه وایي کې ماخذ اشتقاق سره موصوفي د هغې لپاره دغه صفت اشتقاق ثابت دي دا ضروري دي پوه شوئ به دې باندې
او معتزله چې وایي یاره کته د الله پاک د لپاره صفات ثابته نو یا خو به د الله پاک د لپاره عین بي یا به د الله تعالی نه غیر وي کله هغه کې جداواله راولي نو د الله تعالی په ذات پورې خدا حدیث نشي وکړي او کته د الله تعالی عین نه مني نو بیا تعدد د قدما ورزي او تعدد د قدما هنروا ده نه جواب ورکو چیرې دا الله د صفات د الله تعالی نه د الله تعالی ذات دی نه د الله تعالی عین دی نه د الله تعالی غیر دی ذات خدا مطلب چې الله تعالی ذات جدا دی هغه جدا دی او د الله تعالی غیر هم نه غیر مطلب دا دی